اولاد شو اور مال شو دغه یو قسم ازمایش دی. دا خبره مونږ اوریدلې ده چې کومه لور دی د الله جل جلاله لا طرف رحمت ده او بچی زوی د الله جل جلاله لا طرف نعمت ده. گویا دغه اولاد دغه څه شی دغه نعمت ده او دا ما هم اوریدلې دي چا باندې الله جل جلاله خپل فضل او کرم احسان وکي هغه ته مال او دولت ډېر زیات ورکړي. دا مو اوریدلې دي یو طرف شه دغه څه شو نعمت شو الله جل جلاله لا طرفه. و دغه فتنه څنګه جوړیږي؟ الله جل جلاله فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه. دغه اولاد دغه مالونه دغه تاسو دپاره فتنه دی. فتنه نه مراد څه دی؟ ازمایش دی. نو ظاهره خبره دی دغه دنیا دی. په دې دنیا کې ستاسو سوچ وکړئ هر انسان دا ډېر بې انتهایي کوشش کوي شپه ورځ دی په خدمت کې لګی وي دی په لګن کې لګی وي څه په څه وي دغه مال زه راټول کړم کور به زه څنګه جوړوم پیسې به زه څنګه حاصلوم او ځمکې به زه څنګه خلم. دغه شان ما سره ډېر زیاتې پیسې وي ما سره ډېر زیات مالونه وي او ما یوه چرچا وي یو ښه ژوند تېر کړم. د دې دپاره هر انسان انتهایی جدوجهد انتهایی کوشش کوي او بیا د خپل اولاد دپاره هم دغه انسان ډېر زیات کوشش کوي او محنت هم کوي او ټوله ورځ غرمه ته نه ګوري سړه ته نه ګوري دا په خپل ځان په تکلیف کې تېروي زما بچي په خوشحالۍ کې حتی الواسع حرامو ته هم نه ګوري. حرام دی وي سو زه خپل کور ته لاړ شم زما بچي په امن کې وي زما بچو ته څه تکلیف میلاو نه شي. دغه شان سود د هم کوي بعض وکې شته چې زما بچي چې وي دغه په امن وي ښې طریقې سره زندګۍ تېروي. نو الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تهلكوا اموالکم واولادکم عن ذکر الله. ای د ایمان خاوندانو خبردار دغه مالونه دغه اولاد دا د ستا الله جل جلاله د ذکر نه غافل نه کړي. نو فتنه په هغه صورت کې دغه جوړیږي مین مقصد دغه دی الله جل جلاله د ذکر نه دغه تاسو چې شي غافل. ظاهره خبره دی څوک څه انتهایی لګن او محنت کوي کوشش کوي هغه به تلاوت به هم نه کوي هغه نه به المزونه هم پاتې کېږي هغه نه به الله جل جلاله ذکر هم پاتې کېږي او دا به کوشش کوي دغه زه څه په طریقې سره وي مال وګټم خپل بچو ته هغه ورکړم. نو فتنه په هغه صورت کې شوه ستا د الله جل جلاله دا ذکر نه دا چې غافله کړي او کچېرې دغه مال نور اولاد دغه ته الله په لارې کې قربان کړي خپل مال هم الله په لارې کې ولګوي دغه شان اولاد هم خپل په لارې کې ته ولګوي الله په لارې کې ته خرج کړي یو مدرسې ته یې ورکړي دغه تا دپاره بیا نعمت هم شو د دنیا کې هم نعمت شو هغې دنیا کې هم نعمت شو. نو دغه تا دپاره یوه صدقه جاریه شه. ته به قبر کې پروت وي ستا بچی درسونه کوي خلکو ته واعظ او نصیحت کوي تلاوت کوي دغه مدرسې کې ورکو ته سبق ښیي جماعتونو کې ورکو ته سبق ښیي ته به قبر کې پروت وي ته به مفت کلذي کې هغه ثواب دغه هغه صورت کې څه کله ته خپل مال او اولاد الله په لارې کې ولګوي کچېرې ته دغه مال او اولاد ته الله په لارې کې ونه لګولو ضایع وکړو دغه تا دپاره یو قسم ازمایش شو. ډېره خبره دی دغه دنیا دی دنیا کې هر یو شی دا زموږ دپاره شی دی ازمایش دی والدین هم دا زموږ دپاره ازمایش دی دغه شان ورور او خور هم زموږ دپاره ازمایش دی دغه شان د ښځه او خاوند هم په خپل منځ کې څه کومه رشته دی دا هم یو قسم ازمایش دی. نو څه کله ته ښې طریقې سره الله په لارې کې اسلام په مطابق دوی سره ته چلیږي دغه به چې شو دغه نعمت شو. د صورت دیگر دغه چې دی دغه ازمایش دی دغه فتنه دی دا به تا یوه ورځ خامخا هغه جهنم ته به رسوي.